الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام حضرت الحاد درسونه روان دي مغربي فکر فلسفه بیانېږي. الحمدلله موږ درش درسونه اوسه پورې ریکارډ کړي دي او په دې کې موږ د الحاد مبادیات دعوه جواب دعوه مغربي فکر فلسفي شاخونه لس دولس شاخونه موږ وپېژندل. دینه مخکې د علم تعریفات موږ وپېژندل، مقدمه بیان کړه، نو دا اوسه پورې راورسېدو. اوس موږ د الحاد تعریف موضوع او غرض ته راورسېدو. د دې دپاره پکار داسې چې اول نه سړی د الحاد تعریف موضوع غرض بیان کړي. خو دویمه ما خپل دا شوق دی زه پرېږدم چې دا هلکان د الحاد څه ناست دي مبادیاتو نه خبر شي، نو که بیا د الحاد تعریف موضوع غرض ته ورځي نو دوی ته به څه ناسته د الحاد سره به لږ شناسي به ورسره شوي وي، پېژني به چې دا الحاد څه شی دی. نو هر څه کتاب کې موجود دي دوستانو، او د الحاد تعریف څه شی دی، موضوع څه شی دی او غرض څه شی دی. نو د دې ځینه هر څه موجود دي. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. جزاک الله. بسم الله الرحمن الرحیم. د الحاد تعریف موضوع غرض د هر یو علم د هر یو ګوره دا تاسو هغه ابتدایي خبرې دي چې د هر یو علم د شروع کولو نه مخکې تعریف موضوع غرض پیژندل ضروري وي. تعریف په لغت کې څه ته وایي، تعریف په اصطلاح کې څه ته وایي، موضوع په لغت کې څه ته وایي، موضوع په اصطلاح کې څه ته وایي، لغت په لغت کې څه ته وایي، دا خو تاسو ویلي دي او دلته وضاحت هم موږ بیا کړی دی. زموږ بیګا یو کس راغی او خو هوښیار سړی و، په دې فلکیاتو کې ما سره بحث شروع کړو. نو ویره وایي هغه بس د سره دا د ساینس دا فارمولې نه منلې چې دا ځمکه ګرځي. هغه ویلې ځمکه ساکت ده، وایي دلیل پرې نشته. نو ما ورته لشمس ینبغي لها دی وکل فی فلک یسبحون ټول فلکونه. نو وایي نه سقفا محفوظ چې دی بره چت دی. ما ورته څه مراد دی؟ بیا جواب یې نه کو. ها بیا ورته ما ویلې ته راځه، وایي ظاهر الفاظ نشته. نو ما قرآن کې ظاهر د ځمکې دپاره آیات نشته چې دا ګرځي او دا سیاره ده. ما دا فلک دی که نه دی؟ نه یې منله دا سیاره نه ده. ها بیا مې ورته ویله راځه تصور د باري تعالی دا خارجي دی او که دا ذهني دی. بس بیا یې سړی بس بیا پوه شو. ما ورته ویلې ګوره ته چې د الحاد دا کې ته به اعتراض کې او ظاهر د لفظ ته ګورې نو دا یو آیات مې ورته ویلې یوصیکم الله فی اولادکم، وصیت کوي الله کوم اولاد مبارک، ظاهر لفظ ته به ګورو نه. خو دلته به موږ هغه به د مفسرینو اقوال پیش کول چې ما ټیک ده که نه، موږ د مفسر د قول نه انکار نه کړی. اوس د جدید ساینس صبر وکړه، د جدید ساینس نه هم موږ څه نه کوو، انکار به نه کوو کوم چې د مشاهدې سره ثابت شي. دوستانو ها قرآن نه دا ثابت دی چې دا ځمکه یو سیاره ده او دا ګرځي روان ده. نو خبره کوم ځای کې روانه وه چې تعریف موضوع غرض سوال تعریف څه ته وایي، موضوع څه ته وایي او غرض څه ته وایي. جواب تعریف په لغت کې شی بل چاته ور پیژندلو ته وایي او په اصطلاح کې ما یعرف به حقیقت شی او ما یبین به حقیقت شی ته وایي. پیژندل دا به تاسو یاد دي، دا خبرې کنه دي یادي. مطلب به خبره مې دې پورې کولی دا بعضې اصطلاحات یادوي په موقع مناسبت کې سړی رمانې سوال وکړي نو بیا څه شي جواب در سره. بعضې سړی چې خپل علم ښکاره کول دپاره به راشي په دا به څه کوي تور دوی تعریف په لغت کې څه ته وایي. دا یو دا وړې وړې خبرې دا خو دا اولې اوله او ثانیه او ثالثه کې دا موږ ته استادانو پړاو کړي. دویم موضوع د هر یو علم موضوع څه وي جدا جدا وي که نه. موضوع په لغت کې خاص کړی شوي او ایښودلی شوي ته وایي او په اصطلاح کې ما یبحث فیه عن عوارض ذاتیه دي. د هر یو علم د هر یو فن موضوع جدا وي. د طب د میډیکل موضوع څه دی؟ انسان جسم. د علم الصرف موضوع څه دی؟ صیغه ده که نه. د علم النحو کلمه او کلام. دوستانو دقه شانته کې ښه. دریم نمبر غرض. غرض په لغت کې هدف او نهي ته وایي، په اصطلاح کې ما یتقدم فی الذهن ویتأخر فی الخارج. څلورم لغت په لغت کې ژبې وایي عبارت لغت په لغت کې ژبې او زبان ته وایي او په اصطلاح کې ما یعبر به کل قوم عن اعراضهم. هغه څه دي چې هر یو خلک د خپلو نحو او اعراضونو نه خپل نحو نښانونه پېژندلی شي. هر یو کس د خپل لباس نه د خپل رواجونو نه پېژندلی شي. دې کم سره تعلق دی. پنځم اصطلاح په لغت کې اجتماع او راجمع کېدو ته وایي. اصطلاح په لغت کې اجتماع او راجمع کېدو ته وایي. اصطلاح په اصطلاح کې
اتفاق قوم على امر مخصوص ته وایي یو داسې ماهرین د فن نه جمع شو په یو امر باندې څوک اتفاق وکړي. اوس راځو دوستانو د ملحدینو دوه ډلې دي. یو په امت په ابتدا کې د ملحدینو دوه اقسام دي. یو په امت اجابت کې دی، دویم په امت دعوت کې دی. من کوم یو کې شامل یو؟ من کوم یو کې شامل مول شي؟ شابسي من په امت اجابت کې دا نور يهوديان عیسایان څو نشي داسې شي دي دا په امت دعوت کې دی. شابسي د امت اجابت نه مراد هغه انسانان دي کوم چې ځانونه اسلام طرف ته منسوب کوي لیکن الله تعالی په اسماء او صفاتو کې الحاد کوي. کم خلک چې ځان ته مسلمانان وایي خو د الله په اسماء او صفاتو کې دوستانو څه کوي؟ انکار الحاد کوي. هغه څلور قسم دي. اول نمبر جهمیه دي دوستانو. اوس د علم الکلام د قدیم دوست بحثونه را روان دي، ډېر خواږه بحثونه دي، په ډېر فایدهناک بحثونه ورته ملو شي. اول جهمیه دي دوستانو. د دې باندې چې جهم بن صفوان دی دې ته معطله هم وایي دوستانو. ها دوی د الله تعالی د اسماء او د صفاتو نه انکار کوي. څه کوي؟ د الله تعالی د اسماء او د صفاتو نه مطلقاً انکار کوي. دوی مشبهه دي دوستانو. دوی د الله تعالی اسماء او صفات مني لیکن تشبیه د مخلوق سره ورکوي. ید د الله لاس زمنګ د لاس بشا نعوذ بالله، د الله سترګې نعوذ بالله، د الله ساق پنډې زمنګ د سترګو، د الله وجه دوستانو. دا دویم نمبر. دریم هغه جماعت دی دوی د الله تعالی د لپاره هغه نمونه ثابتوي کوم چې الله د ځان د لپاره نه ثابت کړي. څلورم هغه جماعت دی کوم چې د خپل بوتانو د لپاره الله دی چې دی الله لفظ د الله دا دغه نه لات ته مشتق د لفظ د الله نه دی لات مشتق کړي. لات بود دی او ذا بود دی کنه د عزیز نه مشتق کړي دی. روس سره روان دی په دې باندې. نو څلورم نمبر هغه جماعت دی چې د خپل بوتانو د لپاره د الله د نومونو نه اشتقاق کوي. لکه عزیز د اوزا نه مشتق کړي دی. لات بود نوم دی او خدای نوم الله نه اولاد چې دی دا د خدای د نوم د الله نه مشتق کړي دی وغیرہ. د دوی په امت دعوت کې شامل دي. د امت دعوت والا ملحدین به په دوه قسم دي. اول قسم هغه مذهب منونکي دي چې اکثر مذاهب په شرک مبتلا دي. دویم قسم هغه ملحدین دي کوم چې د مطلق مذهب امت دعوت ته لاړل. ته د امت دعوت کې نو اکثر مذاهب په شرک مبتلا دي. که عیسایان دي، که يهوديان دي دوستانو، که هندومت والا دي، دوی شرک مبتلا دي. دویم قسم هغه دي چې مطلق مذهب نه انکار کوي، ټول مذاهب په باطل غني، د الله تعالی د وجود نه انکار کوي. د الحاد تعریف نو د الحاد د عربی ژبې لفظ دی چې د صحیح لارې نه خواشوي ته وایي. الحاد ته په انګریزي ژبه کې ایتیزم وایي. الهدا یلهد الحادن یعنی څوک چې صراط مستقیم پرې دی ګمراه شي. د الحاد پیروکارانو ته ملحد وایي، دهری وایي، ماده پرست وایي، یا ورته ایتیست وایي. ماهرین سمجیات مطابق یو ارب انسانان ملحدین دي. څومره؟ یو ارب دوستانو. دا د ټولې دنیا د آبادۍ څخه د پاسه 2% جوړیږي. د ټول نه زیات ملحدین په چین کې دي چې تقریبا 40 کروڑه انسانان ملحدین دي. ملحدین چې څومره کوشش کوي د دې باوجود هم اوس هم په دنیا کې د مذهب منونکو اکثریت دی. د الحاد د لفظ ماده لحد ده یو شبد دی عبارت. د دې مادې نه دوه معناګانې راځي. اول لحد په معنا د قبر سره راځي. موږ یو کنه لحد دی العرب کې لحد یو طرف ته. تاسو کې کم داسي مرګري شته چې هغه په وطنونو کې زمنګ دلته صندوقي قبر دی مېس کې ولا قبر وکړمن کې ولا لحد وکړو صندوقي لحد کم تاسو چا علاقو کې شته؟ چا علاقو کې تاسو علاقو کې بار وطنونو کې دا څه دوستانو هغه څه کې یو طرف ته او ته دې ته یو طرف ته کېدل. الحاد هم یو طرف ته کېدل دي په لغوي معنا سره. نو که تاسو په مفتي منیر شاکر فتوا د ملحد ولګوي په معنا د څه سره د لغوي سره خو اصطلاحي ته او مسله په یو لغاتو ثابتې که په اصطلاحګانو یو سړی چې حکم لګي دا اصطلاح معنا سره لګي. شابه دا اصطلاح معنا سره په لګي. لکه د موږ ولات لغوي معنا څه دی؟ نو بار سره بدن خوځي را خوځي چې مونږ نه لګا شرعي معنا به مراد له ښه عبارت بخ یو شابه. الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت. په قبر کې یو جانب ته د مړي د خودو ځای ته لحد وایي. ملحد هم داسې د صحیح عقیدې نه یو طرف ته شي او ګمراه شي. د لحد یوه معنا بله هم دا کومه چې زمونږ مراد ده په قاموس الجدید کې راغلي دي بېدینه کېدلو ته وایي. چې شی بېدینه کېدل الحاد شابه دی. د الحاد بله معنا دا میل او انحراف. میلان انحراف ته وایي. منجد کې دی مطلق المیل والانحراف. الحاد مطلق میلان او انحراف ته وایي. ابن جوزي رحمه الله د الالحاد العدول عن الاستقامه. شابه په شرعي اصطلاح کې د الحاد مطلب دی الملحد هو الكافر بالله وبالاديان كلها. بس آسان تعریف دی ځکه ملحد الملحد ملحد هغه سره دی ول کافر چې دا انکار کوي
بالله د الله نه وا بلا دیان کله ټول دیان انکار کوي بدا آسان تعریف دی. د مذهب نه بیزار شوی عبارت او شابه د مذهب نه بیزاره شوي د خدای نه انکار کوونکي ته که هغه مذهب سماوي وي یا د ځمکې والا په خپله جوړ کړی وي صحیح مذهب یا که کوم باطل مذهب په هر صورت کې د مذهب انکار کول وي. په الحاد کې د مطلق مذهب نه انکار وي. د الحاد بل معنا هم چې الله پر نومونو کې کوګواله کول. دا سورۃ الاعراف آیات نمبر 180. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. او خاص د الله د پاره د ټولو نه زیات کول نمونه دي. تاسو د الله په دې نمونه سره یادوي او ها کسان پرې د کوم چې د الله پر نمونه کې الحاد او کوګواله کوي. دا امام طبری رحمت الله علیه فرمایي وذروا الذين يلحدون في اسمائه حدیث نو او شابه فانه يعني دین مراد مشرکان دی وکانه الحاد د الحاد شو في اسمائه في اسماء الله د الله په نمونه کې بدوی الحاد کو فسموا بها الهاد مواصانهم دوی به نامدار کول فل الها بوتان وزادوا فيها بكوفيق ورقصوا منها وسموا بعضها اللات بعض اللات چې د اشتقاق اندر مستقل منهم لها من اسم الله الذي اسم الله نا هو اچغه الله دې وسموا بعضها بعضهم نامدار کړل چې العزى چې دې امول اشتقاق الله من اسم الله الذي هو العزيز وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه وقد هذا رحمه الله عليه رضي الله عنه ان الالحاد بشکل الحاد هو التكذيب الحاد تکذیب ته ویل کېږي او شرک او دا شر وقوله يلحدون يشركون ثم قال دا ترجمه شو دا درته منډو ویل د قران کریم هم د قران کریم یو واقع هم د فطرت او د جدید ساينس خلاف نه شابه در او شابه انبیاء کرام علیهم السلام ته چې الله تعالی کوم مذهب ورکړي دا پرې دی دا د الحاد تعریف بیان شو راشي صفر نمبر راوړوي د الحاد موضوع دا اوس دې باندې موږ تفصیل ذکر کړل دي د دې ضرورت نشته اوس دا به ورپسې تاسو وګورئ د الحاد موضوع د الحاد موضوع د الله تعالی د وجود او تمام مذاهبو نه انکار کول د الحاد موضوع د دنیا اکثره قومونه د الله تعالی او د مذهب منونکي دي صرف ملحدین د ټولو مذاهبو انکار کوي دوی وايي مذاهب انسانانو د ځان نه جوړ کړي دي د دې ضرورت د الحاد موضوع د الله تعالی د ذات دفاع ده د الله تعالی د وجود د ټولو مذهبونو دفاع ده او ټول الحاد هدف او غرض څه دی د مسلمانانو په زړونو کې چې کوم شکوک پیدا شوي دي د هغې ختمول د الحاد غرض او مقصد دی ملحدین کوشش کوي چې مسلمانان د خپل آخرت نه غافل کړي د اسلام په باره کې شکوک پیدا کړي د قرآن کریم په باره کې شکوک پیدا کړي د نبی صلی الله علیه وسلم په رسالت او د هغوی مبارک ژوند په باره کې شکوک پیدا کړي د دې ټولو په باره کې د مسلمانانو د عقیدې حفاظت کول د الحاد غرض او آیت دی د الحاد اقسام به تاسو بیانېږي ملحدین په یو قسم کې نه دي دې کې څوک د ډیزم والا دي څوک د لادرت والا دي پکې څوک پکې مطلق ملحدین دي څوک پکې علمي دي څوک پکې نفسیانی دي نفسیاتی زمنګ معاشره کې نفسیاتی ملحدین دي اوس بتاسو د دې اقسام پیژنئ بل با د ملحدین د اعتراضات او اقسام چې پیژنئ به تاسو پته لګي چې دا د فلسفې نه متاثر دي ملحدین پنځه قسم شپږ قسم اعتراضات کوي سره روان دي ټول د الحاد خبرې ټول د الحاد اقسام اول مطلق الحاد الحاد مطلق نه مراد هغه ملحدین دي کوم دا مطلق خدا متعلق لیکل دی دا صحیح الحاد مطلق نه مراد هغه ملحدین دي کوم چې خدای مذهب جل جلاله د مذهب جهنم جنت او نور ما بعد طبيعت امور مبارک یقین سره انکار کوي لکه رچرډ ډاکن د خپل کتاب لیکل دی د ګارد ډیلیشن چې د دې معنا دا د خدای نوم دوکه د نعوذ بالله فریب خدای د په صفحه نمبر 13 کې لیکل دي چې الله تعالی عقیده محض یو ساينسي مفروضه ده د هر ساينسي مفروضه په شان په دې عقیده باندې به شکوک کولای شي دا د کتاب دی ما د دې جواب شروع کړو 100 صفحې مې لیکل د موقع نشته دوا کوي شو ما ډېر وګورم بس والله مطالعه مې پاتې ده بس ټول اوس پسو په شی مسونه چې انسان والله علاوه زه ګمنامي خو هم دې لپاره وګونه مې په کلار دي مړه څونه چې ګمنام خوشاله به څومره چې د سکون کې به دا مشهور شي او دا د غش بیا زه وایي سپر ما سو پیژنې او په دې کې څونه پاتې مخې مکار دې کولې شي د څه نشي کولای د ملحدینو دعوا او یقین دی چې دا انسانان او تمام کائنات پیدایش چانه دې کړې بلکې خود بخود د ماده او د انرژي نه پیدا شوی دی او د فطري قوانین لا پیدا کیږي او فنا کیږي ملحدین وایي د کائنات د مطالعه د معلومه شوه دلته چې واقعیت کېږي دا د یو متعین قانون لاندې کېږي کوم د خدای منلو ضرورت نشته دا څوک وایي شاباس موږ دوی ته وایو چې تاسو قوانین د فطرت معلوم کړل او اصل محرکات او اسباب تاسو نه دي معلوم کړي نور څنګه تندر نسی وې سپوږمۍ منځ ته راشي
سپوږمۍ څنګه تندر نیسي وي نور منځته راشي بس دا موږ ته ساینس وښودل چې داسې نور تندر دا ولې کېږي د دې ولې جواب ساینس راشي زلزله راغله تېره پلیټونه ټکر شو دلته ټکر شو هلته ولې ټکر نه شو لاندې سیلاب ولې راغی هلکه بس دغه وشو وریځ راوچاودله دا دلته چاودي په نورو ځنې ګونډه کې دا ولې جواب دا تا ته مذهب درکوي ولې جواب اصل محرکات دا دغه نشي ثابتولی ساینس صاحب زر اسباب تاسو ته نه دي معلوم کړي چې کائنات وروسته کار کوي د ساینس علم دومره وضاحت کولی شي چې دا چلیږي دا نشي بیانولی چې دا ولې کېږي مثال ځمکه دوه قسمه ګردش کوي دا خو ساینس بیانولی شي خو دا نشي بیانولی چې دا څوک کنټرول کوي یو موټر بغیر د ډرایور کنټرولیږي دوی وایي چېرې اوس خود به خوده چلیږي اټومیټک نو دا اټومیټک هم چې چلیږي د کې دننه یو سافټویر پروت دی هغه سافټویر یې کنټرولوي چا سافټویر یې خراب شي بیا به یې څه کوي مستري ته به یې وړي داسې ده که نه ده نو داسې دا دنیا څوک کنټرول کوي ملحدین وایي چې د غذا د هضم کېدلو او د یو سوال کې دا پاسه ومولي صاحب ملحدین وایي چې د غذا د هضم کېدلو او د هغه د بدن جز جوړېدلو دا به وایي اول الله طرف ته منسوب چې دا هر څه الله په خپل اختیار کې دي اوس معلومه شو چې دا د کیمیایي رد العمل نتیجه ده دا ملحدینو دلته وایي جواب دا کیمیایي اجزا چا پابند کړل چې داسې مفید رد العمل ظاهروي دا کیمیاوي اجزا دي دا تاسو خوراک کې اسکا کې د اوبس کې دا چا داسې پابند کړي غذا چې د انسان په جسم کې داخل شي د واجب او غریب خودکار نظام لاندې د مختلفو مراحلو نه تېرېږي دا سوچ کول چې دا د دې خپل کار کوي دا کله بعید خبره ده د دې مشاهداتو نه معلومه شو چې الله تعالی موجود دی چې کوم خوراک انسان ته فایده رسوي او د کوم خوراک انسان ته نقصان رسوي که د ساینس دریافتونه د دې نه زیات هم شي بیا به هم د مذهب ضرورت وي ځکه د مذهب تعلق د عقیدې سره دی د ساینس بنیاد د تعلق د تجرباتو سره دی دریاب سره د مخلوق دی د ساینس موضوع د مخلوق دریاب کول دي نه د خالق کله چې د الحاد مطلق لفظ ویل کېږي نو مراد به دا جماعت وي دوی که تاسو سره ملاقات وکړي نو دوی د خپل دهریت او الحاد طرف ته دعوت ورکوي ځکه دوی په دې انکار کولو کې چې خالق نشته یقین سره خبره کوي د دوی په ګمان سره لکه رشید ډاکن چې کتاب لیکلی دی فریب خدایي او لکه ډارون چې تخلیق د کائنات خلاف نظریه د ارتقا پیش کړې ده دا هر څه چې د ارتقا په وجه کېږي د کوم خالق ضرورت نشته دی د دوی د الحاد باقاعده دعوت ورکوي او د الحاد په شدت سره تبلیغ دوی چې کله په دلایلو کې ونښلي چې فیکټر دا یو فلسفي دی هغه وایي زما ماشومه لور لوبې کولې وي زما دې وخت ته خیال شو وایسې مې سوچ کوم چې یار دا ډیزاین خود به خوده نه جوړېږي دا پیچیده دغه تاو راتاو ته کوي وایي بیا مې خپل مایند چینج کړو دا پاسه الحاد په شدت سره تبلیغ کوي او بلکې د مذهب او د خدای پورې ټوکې کوي نعوذ بالله دوی په خپل ګمان سره نور غلط ګڼي او دوی وایي زمانې دومره ترقي وکړه چې د مذهب تابعداري کوونکي په تیاره کې پراته دي دوی مذهبي اعمال او عبادات او مذهبي شاعر څومره چې د دوی پخواني زمانې د انسانانو یادګار ګڼي دوی چې کوم جماعت اکثر چې مناظرې کوي دا د الحاد مطلق والا دي خو زما او ستا په معاشره کې نه دي زما او ستا په معاشره کې ټول پیشن زده ملحدین دي دویم د لا ادرت والا د اصطلاح لا ادرت ما ته پته نشته چې خدای شته او که نشته په قدیم فلاسفو کې به هغوی څه ویلي هغوی د خارج د اشیاو په باره کې به څه چې ما ته پته شته چې دا دنیا دا دیوال شته او که نشته ما ته پته شته او که نشته چې زه ژوندی یم او که زه مړ یم ما ته پته شته چې زه یم او که زه نه یم نو هغه مفتي صاحب ویل چې دا اور کې ودروئ پته مې ولګي چې دا شته او که نشته که سوځېدو خو بیا موجود دی او که نه نو دا اصطلاح حق سلی په 1894 کې ایجاد کړی لا ادرت ما ته پته نشته دی هغوی وایي دا د مذهب او د الحاد جنګ دی بس ما ته پته نشته زه به یو طرف ته ناست یم د دې ایجاد کولو مقصد دا دی دوی وایي دا د مذهب او د دهریت جنګ دی دوی نه انکار کوي او نه اقرار کوي نوټ په قدیم فلاسفو کې د لا ادرې موضوع چا به ویې وترسو په قدیم فلسفه کې هم د لا ادریه نظریه موجود وه هغوی به د اشیاو د وجود په باره کې په شک کې وو چې هغې ته یې سوفسطایه وایي هغه درې ډلې وي چې د هغې درې ډلې دي او جدید لا ادریت اول انادیه وه دویمه اندیه وه او درېیمه لا ادریه وه راواړوئ زر دی خوا راواړوه وضاحت راواړو دا تاسو ویلي دي دوستانو که د چا شوق کې بیا ورپسې یادوئ د ملحدینو د لا ادریت نه مراد هغه ملحدین دي زر بیا وشابه کوم چې د الله تعالی او د مذهب په باره کې د تذبذب ښکار شوي دي یعنی په شک کې دي دوی وایي نه موږ د یقین سره د خدای اقرار کولی شو نه یقین سره د خدای نه انکار کولی شو د دوی نه چې تپوس وکړي چې خدای شته دی دوی جواب کې وایي چې موږ ته معلومات نشته چې خدای شته او که نشته دی دا ملحدین عمومي طور باندې غیر جانبداري ظاهر کوي دوی وایي دا د مذهب او د الحاد جنګ دی
موږ د دې نه لرېوالی اختیاروو. د دوی نشانې او نښه دا ده چې دوی خو د الحاد دعوت نه ورکوي، لیکن د مذهب په باره کې شکي خبرې کوي چې د دې سوال دا جواب دا صحیح نه دی. دریم والا چې دي دوی به څه کوي؟ د شک خبرې کوي. دریم نمبر د ډیزم والا دي، دوی نیم ملحدین دي. دوی نیم ملحدین دي. دوی اقرار کوي چې دا کائنات الله تعالی پیدا کړی دی، خو اوس په خپله چلیږي، اوس هېڅ هم نه کوي. وضاحت: ډیزم نه مراد نیم ملحدین دي. د دوی د عقیدت د دوی اقرار کوي چې دا ټول کائنات الله تعالی پیدا کړي دي، لیکن دوی خدای جل جلاله خالق منلو نه وروسته معطل مني. نعوذ بالله. دوی وایي خدای جل جلاله دا کائنات پیدا کړی دی او پرېښودلی دوی وایي دا کائنات په خپله چلیږي، که چاته مرګ راځي د هغه اسبابو د پیدا کېدو د وجې نه ورته راځي، یا بیماري راځي، دا د اسباب دي. والټیر څه وایي؟ خدای دنیا پیدا کړې ده. داسې مثال د ګړۍ لکه ګړۍ ساسې ګړۍ جوړه کړې ده دوستانو، دغه شانته کې په دې باندې بیا دی دا جواب ورکوه. موږ ورته څه وایي؟ ډیوډ هوم بیا څه وایي؟ د دې وروسته بیا ډیوډ هوم وایي الله تعالی خو نعوذ بالله بېجان دی او بېکار دی. موږ ګړۍ ولیدله چې څنګه جوړېږي، موږ دنیا نه جوړوي چې مطلق خدای نه هغه مطلق د خدای نه څه کوي؟ انکار کوي. او د مذهب عقیده ده چې هر څه الله تعالی چلوي، ټول نظام د الله تعالی په لاس کې دی. دوی د دې عقیدې خلاف چلیږي. دوی وایي الله تعالی معطل دی. نعوذ بالله. دا څوک وایي؟ دا د ډیزم والا. دوی وایي دا هر څه د فطري قانون سره چلیږي، د چا په کنټرول کې هم نه دي. دا فطري قانون هم د خالق په کنټرول کې نه دی. دا هم ملحدین دي چې کله الله تعالی خالق تسلیم کړو او بیا یې معطل ګڼي، نو دا منل د نه منلو په شان دي. او دا عموما هغه خلک دي چې ساینس دومره یاد کړي او مطالعه وکړي چې د ساینس قوانین د دوی په ذهن کې او بیا په هر شي کې د ساینس تجربې کوي. دا د قوانین د دوی په ذهن کې بیا په هر یو څیز باندې دوستانو څه کوي؟ د ساینس تجربې کوي. بیا دوی ته دا مشکل شي چې د دې ساینس د قوانینو نه اوچت هم څه شته دی، دا هر څه چلوي. ساینس خو د علم یو شاخ دی، د دې په وجه کار کول جهالت دی. ډیزم اکثر ساینس زده خلک دي. څلورم نمبر الحاد علمي. زر در وایو چې ختم یې شابه. د الحاد علمي نه مراد هغه انسان دی چې دومره مطالعه او ریسرچ او تحقیق وکړي چې دوی ته د خدای په باره کې شک او شبهات پیدا شي، او دا خلک ډېر کم دي په دنیا کې، او دا تحقیق او فلسفې په بنیاد ملحد شي. په قدیم دور کې د الحاد سبب هغه د منطق فلسفه وه، نو په هغه وخت کې منطق د وخت ضرورت و. د موجوده زمانې او عصر حاضر الحاد سبب هغه ساینس فلسفه ده دوستانو. یا نظریاتي ساینس دی. نظریاتي ساینس نه عقیده جوړه کړې ده. دونه به هم نه کوئ چې ساینس نه عقیده جوړه کړئ، دونه به هم نه کوئ چې ساینس نه مطلق انکار کوئ. یا نظریاتي ساینس دی، یعنې عقلي علوم اکثر د الحاد سبب دی. د انسان معاشره به څنګه وي او د دوی معاش به څنګه وي، او دوی به په کائناتو ریسرچ کوي، نو دوی نظریاتي خلک وي، نو دوی سره به بحث په اعلی سطح باندې پنځم نفسیاتي ملحدین. اکثر خلک نفسیاتي ملحد وي، او دا اکثر د کم علمۍ د وجې نه ملحد کېږي. دوی لږ د اسلام په باره کې معلومات لري، او څه د فلسفې په باره کې هم معلومات لري، او څه د ساینس په باره کې هم معلومات لري. د هر څیز لږ علم دوی سره وي، او دوی بیا د خدای په باره کې شک کوي، نو دوی علمي طور باندې د الحاد منونکي نه وي، نفسیاتي شکوک د وجې نه ملحد شي. او دوی اکثر په سوشل میډیا نه بحث مباحثه موږ سره چې دا ټول دغه خلک دي دوستانو. ته ورته وایي چې ته نفسیاتي ملحد یې که ته علمي ملحد یې، په دې کې ورسره خبره شروع کړه. د دوه درې سوالونو تپوسونه دې وکړه، تا سره دوه خبرې هم نشي کولی. تاسو ته شکر دی، ډېر معلومات مخې ته راغله. شاباس. او د ملحدینو نظریات مطالعه کوي. دا 2 کاله مخکې موږ سره ته تخصص کې پاتې شوی او تکړه هلک بېګانه ته میسج هم کړی، ما ته دوباره په الحاد کار شروع کړو. ما له سر نه بیا شروع کړو. نو دلته چې ناسته سړي الحمدلله شین شي بیا به ارمان راشي، بیا به ارمان کوي. دلته چې یاد کړي ته اوس دې کې لږه خواري کوه، دا کتاب مطالعه کوه، ډېر به درله اسانه شي. بیا ته 2 کاله پس ما پسې ټلیفون کوي چې مونږ ضرورت دی چې ته خلک مې په عذابوي یا کالج ته ورننوځي تعلیم یافته نو بیا به ته وایې چې خدای پاک ما ته بیا د سر نه شروع وکړو، بیا به درله مشکل وي. دا ټول موضوعات لکه ما نور موضوعات نه هم څېړم، بېګا مې یو کس رایې پر بلدیان مې ورسره خبره کوله، ما و یاد یې کړي مې دي وروره، یاد یې کړي ټول موضوعات دې زده کړي. ته به سبا په عالمي سطح باندې اسلام خدمت کې بیا به دا موضوع هم تاسو ما ته پته شوق هم نشته چې په دور مې کې نه ولي، خو تاسو په اخره کې به تاسو مې مهربان کوئ. زما خو پسې نه شکر دی، ما یاده کړې ده، خو تاسو ته بیا مسله بیا به راته ووایي چې بیا راله سر نه شروع وکړه. دوی اکثر په سوشل میډیا باندې بحث مباحثه سوشل میډیا ته چې راوځي په وړو خبرو کې والله که تاسو قبول کړئ نن سبا وکړئ. ډایرکټ قادیانیت دی، ډایرکټ یهودیت دی، عیسایت دی، الحاد دی. یقینا درته ټول کسان دې خلک دې موضوعاتو ته کښېني، دې نورو موضوعاتو ته سره په سوشل میډیا څوک توجه نه ورکوي.
چې راځو زه پر پولیټانو په تقلید تاسو سره مناظره وکړم زه ته ټیک ټاک کولاو کا دا موضوع چلو ولا ګر د څلور کسانم او تعالی لونډري کوو ته ګوره چې ټول دنیا برته نه ځان نه لونډران جوړ کړي هر موضوع باندې دا شکر وباسي چې په تفصیل له پڑھاو که نه پڑھاوي دی به تاسو ته مسله وي خدای پاک چې دا الہات موضوع چا نه ویلې موږ باندې خپل خولي راتلې نو ویلې رو چا ویل ملحد دی موحد سره وسکه په کم زیرا ټینګ چا به چې میراث مسله بیګار راغی مخکینه د منیر شاکر شاګرد قرآن آیتونه لاندې باندې وی ولاندې به ما خدای او قرآن ډیر آسان دی ولقد یسرنا القرآن ما ډیر بالکل آسان ما راشد آسان نه لال کړ لس لک روپۍ دی پلار مور پاتې دی خزه اوس به پاتې دی لور پاتې دی اسی سره پنچر مور د زر د تقسیم کړي ما دا واره لس لک روپۍ دی او 150 د زره د پلار شو د سود د مور شو 125 د خزه شو او 61 د دوی شو دغه ما د لور ما قرآن آسان دی او چا د پاره ماهرینو د فن د پاره کنه څو د قرآن آیتونه ما د ویل دي مطلب څه شي دی بیا په درمانه خلک اعتراضات کوي ځان الله ډران جوړ کوي شکر وباسي چې دا ټول موضوعات درته بیانېږي یو چت لاندې مخکې ځان دا مې صرف تاسو لپاره ویل یاد کې دا موضوع د وخت ضرورت دی قربانم بیا برباد کوي ګوره داسې خلکو شبهات اکثر لایعنی وي او اکثر د کمیلمۍ باندې دلالت کوي انسان سوچ کوي چې دوی ته اوس څه جواب ورکړي د دوی نه اکثر سوال کولی شي چې مذهب خو د ژوند تېرولو اصول بیان کړي چې مذهب لري کا زه تهذیب لرم زه ثقافت لرم مذهب د مین نو باسم زه پسې شي ژوند تېرو څه اصول دي تاسو هیڅ اصول ورسره نشته سوا د چانه شادوګانو نه ګوریلا او چمپینزو نه علاوه د سر نور څه نشته دا د تر ځامن دی او د ماما ځامن دی نه د کاکا ځامن ماما ځامن څوک د ملحدینو د ماما ځامن څوک دی خو تر ځامن شو دا د خاندان څه ده ګوریلا چمپینزي بنمانس او انسان دا د ملحدینو تر ځامن دي څلور وړه ماما ځامن به څوک دا به نن زبرات کې تاسو کوم لایو چرایو به ورته جره تاسو ماما خیل څوک دي کاکا خیل کوم معلوم دي ها دا مولوی زبانه سب سکینه نازله ده پاسه کنه لکه شابه شان زر درو په دنیا کې اتاره به انسان په مطالعه کړي الله دا سړی به تاسو په پس پوزیشن کې شابه په دنیا کې اتاره به انسانان دي دوی په کوم اصول سره ژوند تیروي دوی وایي دا خو آسان کار دی چې انسان سره ځان د پاره خو خیدا به د بل د پاره خو شابه سم نو دا خو هم یو اصول چې مقرر یې کړو په دې کې وایي چې ځان د خوخه هغه د ارض ځان د پاره خوخه هغه د بل د پاره توجه خرابوي څه چې ځان د پاره خوخه د بل د پاره نو موږ تاسو د اصل خو خاص نه دی کنه یو سړی دی چې شرابي دی دا ټول دنیا د شراب یو سړی دی غل دی وای دا ټول دنیا د اغلا کوي یو سړی دی زناکار دی ټول دنیا د زناکار دا څه اصل خو نه دی کنه چې تاسو په دې اصل باندې عمل کوئ نو بیا دا سوال هغه نه کوي دا سوال زما ذهن کې راغی ما زمونږ چې حدیث کې راځي لا یؤمن احدکم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه سزان ته خو خدای بل لپاره نو دلته سبب لا یؤمن احدکم مؤمن ذکر شوی دی مؤمن انسان هغه څه خوږي چې هغه د معاشري لپاره پیدا وي د چا لپاره پیدا مند وي د انسان لپاره او د ټول معاشري لپاره پیدا مند مؤمن مسلمان چرس نه خوږي مؤمن مسلمان شراب نه خوږي مؤمن مسلمان غلا نه خوږي مؤمن مسلمان زنا نه خوږي مؤمن مسلمان قتل نه خوږي مؤمن مسلمان دوکه نه خوږي او نور د دې علاوه چې کوم مؤمنان نه دي څه کوي هغه دا ټول کارونه کوي دوستانو نو هغه جواب منغو کو دوستانو ښا دا عبارت د دې پورې راورسېدلو دا نفسیاتی ملحدین دي دوستانو دلته څلور الفاظ دي دین د مسلک د منهج د مذهب د دې تشریح وضاحت دین تعارف وزر د دین تعارف دین د منصوصات نوم دی کوم چې قران کریم د احادیث مبارکو کې بیان شوی د دې اختلاف د کفر او د اسلام اختلاف دی دویم نمبر د مسلک تعارف کوم منصوصات چې ځنیات دي د دې اختلاف د مسلک اختلاف وي د منصوص قطعی نه انکار کول کفر دی او د دې اختلاف کول د مسلک اختلاف وي په دې کې د کفر او اسلام اختلاف نه وي بلکې د سنت او بدعت اختلاف وي یو مختلف عقیده وي بل سنت فی العقیده وي دریم منهج د شابه سیان منهج طریقې کار ته وایي یو د کار بل د طریقې کار مسلمان مدرسه جوړ کړه بل ته تبلیغ کوي بل تصنیف او تالیف کوي نو دا د اختلاف د کار نه وي بلکې طریقه د کار منهج وایي څلورم مذهب کثیر المعنی لفظ د کله د دین په معنی کې استعمالېږي او کله مذهب په اجتهادي معنی کې اعتراض کې د منیر شاکر اعتراض کې چې د اسلام د لپاره دین استعمال شوی مذهب نه موږ یو مذهب دا کثیر المعنی لفظ د دین په معنی هم راځي چې دی د مذهب په معنی هم راځي د لارې په معنی هم راځي
د بار ځان نو چې ته هستی منل د عبادت کول ته هم مذهب ویل کیږي ها هر څه چې قران کې وي بس د منه او نور څه بنه منو فلکونه شي د قران کې نشته موږ به نه منو نه زموږ څلور دلایل دي یا به قران نه ثابت دي یا حدیث نه یا اجماع نه او یا قیاس نه دوستانو الحمدلله چې دین سره مکمل دی والله ها مخکې او شابه او کله مذهب په اجتهادي معنی کې استعمال کیږي په دین اسلام کې د مذهب نه مراد اجتهادي مسائل وي روایت نه مجتهد یو معنی مراد واخلي او بل مجتهد تر بل معنی مراد واخلي دا اجتهاد په بنیاد مجتهدین د قران او حدیث مبارکه نه مسائل حل کوي د دې اجتهادیاتو اختلاف ته د مذهب اختلاف وایي په دې کې د حق او د باطل اختلاف نه وي یو اجر او دو اجر اختلاف وي ها دا هغه دی الیاس ګومن صاحب حفظه الله دا بیان دا ما اوریدل بیا مې دا یو کس تاسو کو بیا دا ما ولیکل دا ما لکه دا ډېر خسته تشریح کړي په آسان انداز کې د مذهب تشریح مذهب په معنا د عبادت سره زر سره وایي د مذهب لفظي معنا د لاره یا طریقه په انګریزي ژبه کې مذهب ته ریلیجن وایي کوم چې د لاتینی ژبې نه ماخوذ دی ریلیجن د دې مفهوم د عقیده او عبادت کول په خپله طریقه باندې د مذهب د تعریف په اړه کې مختلف اقوال نقل شوي دي بعض مفکرین وایي مذهب د هغه ورته منګه د الحاد راته نو موږ د مغربي مفکرین او اقوال راغستري ځکه چې ته د دې مقابله کې ته به دوی اقوال پیش کړي بعض مفکرین وایي مذهب د هغه معقول خیالات د مجموعین هم دي په کوم سره چې انسانان منسلک شوي دي موږ ټول د راجمه شوي یو کنه په یو عقیده راجمه شوي یو د یو مذهب د لاندې د یو مذهب د عقیدې لاندې موږ راجمه شوي دوستانو زمونږ دا مذهب زمونږ عقیده د عقل مطابق ده مشهور فلسفي کارت د مذهب تعریف کړی دی هر یو فریضه حکم خداوندی ګڼلو ته مذهب وایي شابه مشهور فلسفي شوپنهار دا جرمنی دی دا سوی د تاریخ پیدایش 1788 دا د مذهب تعریف داسې کوي وایي د مذهب د مرګ تصور سره تړلی دی مذهب باندې چې عمل کې لکه اوس عبادت چې کې د مرګ سره تعلق ساتي کنه چې الکه زما بسوي چې آخرت میں خراب نشي او جهنم ته لاړ نشي په دوستانو د بل تعریف کړی دی مذهب د هغه اعتقادي قوت نوم دی په کوم سره چې ټول چې د انسان باطن صفا شو په مذهب سره د انسان څه کیږي باطن صفا کیږي مشهور عالم نفسیات پروفیسر جیمز ایچ لیوبرا په خپل تصنیف کې د مذهب تعریف کړی دی مذهب نوم دی د کوم بالاتر مقدس هستی احساس کول بغیر د مشاهده غینا بغیر د مشاهده دا غینا چې هغه ذات د انسان په قلب او دماغ کې پیدا شي د بل تعریف کړی دی دا وایي مذهب نوم دی دا وایي مذهب نوم دی شابه په یو ازلي او ابدي حقیقت باندې په دې حیثیت سره چې دا به د انسان په خپله اراده سره وي دریم تعریف یې کړی دی مذهب نوم دی په مافوق الفطرت هستی باندې ایمان راوړلو ته مذهب وایي دا مذاهب علم کا تقابلي جایزه ته موجود دي د ملحدینو نظریه د مذهب په باره کې د مذهب خلاف مخالفین یو دعوه ذکر کوي چې د قدیم زماني انسانانو به د خپل ځان د حفاظت لپاره د مافوق الفطرت هستی تصور پیش کولو چې په مصیبت کې ترې ځان محفوظ کړي ځکه په هغه زمانه کې د ساينس اجازات نه و شوي کله به چې سیلاب راغی یا بل آفت په نازل شو هغوی به دا ګڼل چې دا مافوق الفطرت هستی هر څه کوي په نن زمانه کې ساينس وي دا ثابت کړي چې دا ولې کېږي ساينس دې ماله ثابت کړي که نه چې دلته کېږي هلته ولې نه کېږي ساينس دې ماله د اصل محرکات ثابت کړي جولیلن حکسلی وایي مذهب د انسان او د دې د ماحول نه پیدا شوی دی اوس وایي هغه ماحول ختم شو یا ختمېږي نو د الله تعالی نعوذ بالله وایي افادت هم په آخري مقام باندې دا غلطه خبره ده د اشتراکي نظریې مطابق مذهب هم یو تاریخي فریب دی کارلر مارکس وایي مذهب دا وایي چا زمیندارانو ایجاد کړی دی دا مولیانو دا پادریانو پنډتیانو ایجاد کړی زر زر وایي عبارت البته اشتراکیت تعلق د اقتصادیاتو سره دی نو دوی ټول مذاهب په اقتصادیاتو کې راجمع کړل اقتصادیاتو کې راجمع کړل دوی وایي مذهب سرمایه‌دارانو او جاگیردارانو ایجاد کړی دی سرمایه‌داري نظام ختمېدونکی دی نو مذهب به هم ختم شي دوی وایي مذهب سرمایه‌دارانو دپاره ایجاد کړی دی مذهب غریبانانو دپاره وایي دا مذهب د غریبانو دپاره ایجاد کړی چې په دې سره سرمایه‌دار خپل سرمایه حفاظت کوي وایي دا غریب چې غریب دی وایي مړه چې دنیا مې خرابه ده آخرت خو به مې ښه وایي دا د نشې کار کوي دته دله وایي سکون ورکوي دې باندې وصل کې دا مالدار د خپل څه کوي د سرمایه حفاظت کوي دا د دې د مذهب تعریف دوی کوي موږ د مذهب تعریف ذکر کوو نو هر سړي د مذهب تعریف د لمنځ ذکر کو شابه مذهب د غریبانو لپاره د افیمو د نشې په شان کار کوي ځکه ټول نظام په سود چلیږي غریب ورځ په ورځ غریب کیږي او مالدار سودي نظام کم یو دی کیپیټالیزم سرمایه‌داران اوس هم پیژندو او ډېرې خبرې مو پیژندل شابه
چې دې سره غریب ورځ په ورځ غریب کېږي. دوی وایي کله چې د غریب دا نظریه وي که دنیا خرابه آخرت خو شته دی، نو په دې نظریې سره سرمایه‌دار ته تقویت ملاویږي. لیلن په کال 1920 کې څه ویلي وو؟ موږ یو خدای نه منو، د خدای تصور ارباب کلیسا او تاجران او زمینداران ورکولو، په دې سره دوی خپل حفاظت کوي. نوټ په مذهب په مختلفو معنو سره استعمالېږي. شابه زر در ویوه مونږ چې کله په فروعي مسایلو کې بحث کوو نو د مذهب معنا دلته په مذهب معنا لاره ده. الله او رسول زموږ منزل دی، هغه منزل ته به ځان رسو. شابه په دې لاره باندې مونږ منزل ته ځان رسوو. او کله چې مونږ د ملحدینو سره بحث کوي بیا به د مذهب تعریف څنګه کوي. شابه د ځان نه اوچته هستي منل او د هغې اطاعت تسلیمولو ته مذهب وایي. د بعض فلاسفو په نسب بالاتر هستی هغه وبدي او د چا په نسب بالاتر هستی هغه عناصر اربعه دي. د بعض مذاهب په نسب بالاتر هستی بت دی، د هندوانو په نسب بالاتر بت دی، د چا په نسب چته هستی اور دی، د هغه عبادت کوي. چا واو چته ګڼي د وا عبادت کوي، او د چا په نسب بالاتر هستی هغه هوا ده. د وایي چې شو وا خو مور شو وایي لار شو، دا د وایي ځامن دي. دا عبادت کوي. د چا په نسب بالاتر هستی هوا ده، چا بالاتر هستی دیونه زیات ګڼل. د اسلام مذهب بالاتر هستی صرف یو ګڼي دوستانو. اسلام واقعي چې فطري دین دی. څه دی زم چې تکل روان تکل د مذاهب علم طالب العلم او ته لګي خواري کې د تقابلیتان بڑوي تا به د ځړو د جسم یو ته به څه کوي د الله د توحید اقرار وکړي. خوشاله به شکر دې چې مسلمان ما د مسلمان په کور کې پیدا کړل موحدین زر زر به واه. چا بالاتر هستی د یو نه زیات ګڼل او د اسلام په مذهب کې بالاتر اوچت هستی صرف یو ګڼل شي چې دا هغه زمونږ رب دی. نو د مذهب معنا د ځان نه بالاتر هستی منل او د هغې عبادت او اطاعت اختیارولو ته مذهب وایي. د ملحد عقیده ده چې د انسان نه بالاتر یوه هستی هم نشته، انسان خود مختار دی، هغو مذهب نه مني. او د دوی په ذهن کې دي دوی وایي کوم چې مذهب دی د دې عقیده ده دا د ځان نه بالاتر هستل منل دي. دوی وایي دا د انسان د ویرې او د خوف د دروغ او د امید نتیجه ده. موږ دا خبره ستاسو غلطه ده. وای خوف داسې چې انسان په دنیا کې ځان غیر محفوظ تصور کوي. موږ یو الله چیلنج درکړی دی. زما خدای وایي نه منې وایي اوسه زما د کائنات نه. زما خدای وایي نه منې ځان د مرګ نه خلاص کړه. الله وایي زما خدای نه منې ځان د بوډاتوب نه خلاص کړه، ځان د ولږې تندې ځان د دا څونه نقصانات چې د دې الله وایي زما د فضا نه وځه یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. الله وایي اوسه زما د کائنات او سړی د کو نه وځه. الله وایي وځه کنه ایا ویل زما فضا ته لاړ شم استا خپل فضا ته $10 خرڅ په رایتل د انګریزانو سپی اسلام د پرې وته لاړو د کاغذونو د پاره ته به زه فضا ته لاړ شم او زه مریخ ته لاړ شم ته به جهنم ته ځې لږ وخت. او کله چې انسان مشکلاتو کې ګیر وي نو د دروغو د امیدونو د الله باندې ساتي. مارکس څه وایي؟ مارکس څوک دی؟ کارل مارکس څوک دی؟ لکانو کیپیټالیزم بانی دی. آفرین ګوره د اشتراکي نظام بانی دی دوستانو. شابه مارکس ویلي دي کوم چې مذهب دی د امیرانو او بادشاهانو ایجاد کړی دی، د غریبانو دپاره د افیمو او نشې کار کوي. غریب په دې امید باندې ژوند تېروي چې دا دنیا که خرابه د آخرت خو شته دی. هلته به ښه ژوند وي. نو ملحد د مذهب نه انکار کوي. د جدید الحاد ابتدایي دور دا به انشاءالله سبا وایو. واخر دعوانا دا به د هغه نه وروسته کوو.